بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمه سبق نمبر 28 ته سوره بقره شروع ده او اوله سپاره ده، رکو نمبر 6 ده. نن به ان شاء الله مونږه 55 او 56 57 دا درې آیاتونه وایو. ٹھیک شو جی. اول مونږه تلاوت کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. صدق الله العظیم. د دې مخکې آیاتونو کې د بنی اسرائیل حالات شروع دي، پاغي باندې د الله پاک انعامات هغه الله پاک بیانول، هغه په شروع دي. تقریبا 9 انعامات په الله پاک وکړه. اوس په الله جل جلاله لسم انعام کوي چې بنی اسرائیل له چې کله موسی علیه السلام ته کوه تور ته راغی او الله پاک ورته فرمایل وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً. د 40 شپو الله پاک ورسره وعده وکړه چې تراشه نو زه به تعالی تورات درکم. دا تورات پته دی بنی اسرائیل له یوسي نو دې کې چې کوم احکامات دي د هغې مطابق به دا بنی اسرائیل زندگی تیرای. نو بنی اسرائیل موسی علیه السلام کوه تور ته 40 شپو دپاره راغی او هلته کې بنی اسرائیلو له سامري څخه جوړ کو او د هغې عبادت یې کولو. نو بیا چې کله 40 شپې پس موسی علیه السلام لاړو او هغه خلکو ته وکتل نو هغې کې 80,000 کسان 70,000 کسان داسې وو چې هغه پکې بیا قتل شو. هغې به د عبادت کولو د دې سخي ډېر زیات دا بني اسرائیل چې که نه دا چې کله د مصر نه الله پاک د فرعون نه نجات ورکو، د مصر نه واپس رالل شام طرف ته تلل، د مصر او د شام په منځ کې دا د بحیر قلزم نه چې راوړېده نو دغلته کې یو میدان و، هغې ته به وي میدان تیهم ورته وي، میدان سینا هم ورته وي، سینا او وادي تیه هم ورته وي، وادي تیه هم ورته وي. ٹھیک شو. نو دی وادي تیه کې دا بنی اسرائیل شو کنه نو بعضو مفسرینو لیکلی دي چې 6 لکه او 80,000 کسانو 80,000 6,70,000 دا بنی اسرائیلو دا په میدانی تیه کې نو دوی چې کله میدانی تیه ته راوړېدل که نه نو دوی بیا سامري ورله څخه جوړ کو د هغې عبادت یې کولو. نو موسی علیه السلام ورله تورات راوړو نو هغې ته یې وی چې تاسو به اوس د موسی علیه السلام خبره موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې دا الله پاک ماله د کتاب راکو دې کې چې څه قوانین دي په دې به ژوند تېروئ. ٹھیک شو. نو هغې کې بیا چې کم دغه کسانو کوم خلکو چې د سخي عبادت کړی نو څه کسانو د سخي عبادت کړی څو نه و کړی نو د هغې توبه دا وه چې هغې هغه وه چې چا عبادت کړی نو هغې به قتل کېدل. نو 80,000 کسان 70,000 کسان په هغې کې قتل شو. ٹھیک شو. د بني اسرائیلو کې چا چې د سخي عبادت کړی چا چې سخی خپل خدای جوړ کړو او سخی نه به مرادونه غوستل، د سخی نه به سوالونه کول او سخی ته به سجده کوله نو هغې کې 70,000 کسان قتل شو. او دا نور الله پاک بغیر د قتل نه نور هم پکې وو چې هغې عبادت کړو د سخي. خو موسی علیه السلام بیا دعا وکړه دا نور قوم ورله راغون شو نو د موسی علیه السلام په دعا سره الله پاک ورته وفرمیل چې دا کم 70,000 کسان قتل شو دی له ما د شهادت درجه ورکړه او د قتل د وجې نه ما د دې ګناه معاف کړه، ګناه مې ورله معاف کړه، د شهادت درجه مې ورله ورکړه. او چې دا کم کسانو عبادت کړو او هغې بچ شو نو هغې بغیر د توبې نه هغې بغیر د قتل نه ما توبه قبوله کړه
او غیله می دا او چې کوم کسانو قتل کړل د چا به زوی هغه به د سخی عبادت کړو نو د پلار به هغه زوی قتل کو د چا پلار به عبادت کړو د سخی نو هغه زوی به راپاسې هغه پلار به قتل کو زوی به عبادت نو کړی د سخی هغه به د موسی علیه السلام خبره منله د پلار به د سخی عبادت کړو نو هغه پلار به والله قتل کو یا به د چا رورو نو یو رور به د سخی عبادت کړو بل به نو کړی نو چې کوم به د سخی عبادت کړو نو دا بل به راپاسې دغه کس په قتل کو نو د دغه وجې نه اویا زره کسان قتل شوي او بیا پکې الله پاک توبه قبول کړه بغیر د قتل نم د نورو کسانو الله پاک بیا ګناه معاف کړه د سخی عبادت شرک چې کم کړه شرک ورته الله پاک بیا معاف کو نو اویا زره کسان پکې داو چې کم قتل شوي او نور دا شپږ لکه چې نور کم پاتې وو که نه نو دی له چې بیا موسی علیه السلام دا تورات راوړو او د الله پاک احکامات ورته بیان کړه نو دغه بني اسرائیل دا ډېر چالاک خلک وو او دی د یعقوب علیه السلام بچي وو د هغې اولادو 12 قبیلې وې د 12 قبیلو نه شپږ لکه او یا زره د موسی علیه السلام په زمانه کې جوړ شوي او دغه کسانو بیا رو چیر چار شروع کو موسی علیه السلام ته وی و یاره تا څلوېښت ورځې په کوه طور کې تیر کړي دي څه پته لګي دا تا د ځان نه لیکلی دا کتاب مونږ خو تا سره دا داسې نه منو ته به مونږه بوځې چې الله پاک نه مونږ پخپله وورو چې دا زما کتاب دی چې الله پاک پخپله ووایي چې او دا ما د موسی علیه السلام له ورکړی دی نو بس وایي مونږ به بیا خبره ومنو خو که چېرته دا ستا خپل لیکلی شوي نو مونږ در سره نه منو نو بیا د بني اسرائیلو اویا کسان شپېته دا یعنی اویا کسان 70 کسان هغه د خپل ټول د 6 لاک کسانو کې غټ غټ مشران راغونډ کړو خياران او چې کوم ځان ته عقلمند وي نو هغه راغونډ کړل اویا کسان 70 کسان ټیک شو اویا کسان راغونډ کړل او هغه موسی علیه السلام سره ولېږل چې دا موسی علیه السلام سره لاړل کوه طور ته نو دوی ښکته ولاړو موسی علیه السلام کوه طور ته بره وختو او الله پاک سره هم کلام شو چې الله دا بني اسرائیلو ته پخپله واوروه چې دا تورات دا زما کتاب دی ما د موسی علیه السلام له ورکړی دی نو الله پاک ورته همدغه شان الفاظ ووي د بني اسرائیلو ښکته اورېدل بیا چې موسی علیه السلام راکوشو ورته وی بني اسرائیلو تاسو د الله پاک خبرې واورېدې نو دغه اویا کسانو ورته ووي د اویا کسانو چې یاره مونږ خو خبرې واورېدې خو څه پته لګي دا الله پاک نه دا بل څوک نو مونږه الله پاک په خپلو سترګو لیدل غواړو نر الله جهرتا مونږ غواړو چې الله په خپلو سترګو وینو مونږ ستا په خبره باندې یقین نه کو او دا غیبي اواز باندې یقین نه کو نو بیا وایي فاخذتکم الصاعقه الله پاک په دې یو تندر راوستو او دوی ټول مړه شو د هغې د وجې نه ټول مړه شو او فخر موسی صاعقه موسی علیه السلام هم بېهوشه شو چې بیا موسی علیه السلام په هوش کې راغی او ویې کتل چې یاره دا اویا کسان خو ټول مړه شوي دي نو بیا الله ته سوال وکړو چې الله بني اسرائیل اسم په ما تهمتونه او الزامونه لګوي کله راته وایي دا تورات تا د ځان نه لیکلی دی کله راته یو خبره کوي کله راته بله خبره کوي ټیم په ټیم په ما باندې وخت په وخت باندې دا په ما دا دغه کې الزامات لګوي نو داسې ده چې الله اوس خو دا اویا کسان هغوی ما سره رالیږلي دي او دا خو هغوی خوښ کړي دي په دې شپږ لکه کسانو کې نو که دا اوس زه داسې لاړ شم او دا مړه پراته دي نو زه به الله دغه خلکو له څه جواب ورکوم نو الله پاک بیا هغه راژوندي که ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون نو دغه اویا کسان الله پاک بیا راژوندي کړل او دې دپاره راژوندي کړو چې دوی د الله شکر ادا کړي چې یاره مونږ الله مړه هم کړو او د مرګ نه پس یې دوباره هم راپاسولو نو دا معتزله چې دي هغې د مرګ نه پس دوباره ژوند نه مني چې یاره واپس راژوندي کېدل نشته زموږ اهل سنت والجماعت په دې باندې یقین دی او ایمان دی چې انسان مړ شي نو الله پاک به د مرګ نه پس دوباره راپاسوي سوال جواب به کوي او د جنت او جهنم فیصلې به کوي د الله دیدار دا وغیره ټول خبرې د آخرت هغه کم باس بعد الموت ته نو په هغې باندې یقین دی زموږ ایمان دی نو معتزله دغه نه مني نو الله پاک ورته بیا هغې را ژوندي کړل او دغلته کې موسی علیه السلام سره واپس لاړل او قوم ته وویې چې او دا د الله پاک کتاب دی او مونږ د الله د لیدلو خواهش وکړو الله پاک را باندې تندر راورېږلو او زموږ زړونه هغه فیل شول هغه هټ اټیک ورته نه هټ اټیک ورته وشو او دوی په خپله لیدل یو بل به لیدل چې را پرېوتل به او مړه کېدل به یو بل ته به داسې کتل یو به دلته را پرېوتو نو بل به دغلته را پرېوتو یو بل به داسې لیده په نمبر به را پرېوتل او مړه کېدل به نو دغه وجې نه بیا الله پاک ورته وفرمایل وانتم تنظرون تاسو یو بل ته کتل هم چې مړه کېدل مړه کېدی نو یو بل هم لیدل چې دغه مرو او پس فخر موسی صاعقه او موسی علیه السلام هم را پرېوتو بېهوشه شو د یار هغه غلبه پرې راله نو بیا الله پاک په بل انعام کو یو لسم انعام هو پیدا کو د مرګ نه پس واپس الله پاک را ژوندي کړل دا یو لسم انعام
او لسم انعام یو لسم انعام داري وظللنا عليكم الغمام په دې وادي تیه نه میدانی سینا یا وادي سینا یا میدانی تیه وادي سینا ورته وای څوک ورته وادي سینا وای ٹھیک شو وادي سینا څوک ورته میدانی سینا وای او څوک ورته میدانی تیه وای میدانی تیه یا وادي تیه دا دوانه ورته وای نو دا دوانه نمونه چې دي کنه دا هم دغه میدانی د وادي تیه دي ها میدانی تیه ورته وای دغه دي ښا میدانی سینا ورته وای یا وادي سینا ورته وای او میدانی تیه ورته وای دوانه ورته وای دا یو ډیر غټ د مصر او د شام په مینس کې د بحیره قلزم نه چې دی راوړل د فرعونیان په کې الله غرق کړو بنی اسرائیل ته الله راوړل نو بد دی خو بیا دی ته الله پاک ویلو چې تاسو خپل ملک ته شام ته کنعان د دې خپل ذاتی ملکو نو الته کې بځي او الته کې بیا تاسو آبادېږئ د مصر کې چې کله د یوسف علی السلام بچی شو کړه نو مصر تبیا د کنعان نه د شام نه یوسف علی السلام د خپل ټول بنی اسرائیل مصر ته راغوستل نو چې بیا کله یوسف علی السلام زمانه ملاړه او د یوسف علی السلام نه پس د چا بچی وداغي بچی ملاړه نو بیا دا بنی اسرائیل خټول مصر ته راغلیو نو په کنعان باندې عمالقه یو قوم او اغي قبضه کړي و بس اغي پکې آبادو نو الله پاک ورته بیا او فرمایل چې کله دی له نجات ورکو د فرعون نه د بنی اسرائیل لا وای اوس خو تاسو میدانی ته تراله خو اوس لاړ شي موسی علی السلام سره او د عمالقه سره جهاد کوي خپل ملک ته آزاد کوي نو بیا چې دوی ته پته ولګي بنی اسرائیل ته چې را عمالقه خو دومره غټ او مضبوط او طاقتور خلک دي نو بیا دوی ورته وی موسی علی السلام ته چې اے موسی علی السلام فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون چې ته او ستا رب لاړ شي او دغه عمالقه قوم سره طاقتور قوم دی هغه سره تاسو دوانه وجنګیږئ ته رب دی لاړ شي تو خدای دی لاړ شي او مونږ بدل تکې ناسو انها هنا قاعدون مونږ بدل تکې ناسو تاسو لاړ شي وجنګیږئ ځکه طاقتور قوم دی مونږ دغه د جګړې نه یو مونږ دغه د ډغرې نه یو مونږ دغه د یوې چپیم نه یو اب مونږ ختم کی نو بیا ورته الله پاک دی باندې د میدانی تیه نه وادي تیه یا وادي سینا دا ورته الله پاک دومره غټه کړه چې سلويخ کاله دی په دغه کې روانو او چې نن بدلته روان شو کنه نن سار او شپه به تیره شوه واپس چې به سار شو دوی به ټوله ورځ هم سفر وکړو ټوله شپه به هم سفر وکړو نو دوی به هم په دغه ځای کې نو دوی بیا موسی علیه السلام ته عرض وکړو چې ای موسی علیه السلام ته د الله پاک پیغمبر د الله پاک کلیم الله پاک سره خبرې کې ته د الله نه سوال وکړه چې په موږ باندې دا ډېر زیات نور دی چې دغه نور انتظام را لوکي زموږ کورونه نشته موږ خو روان یو خپل ملک ته خو الله را باندې دا ځای ډېر اوږد کړی دی نو چې څومره مزل وکړو چې سار بیا سار وګورو مقه ځای کې یو که نه ټوله شپه مزل وکړو سار ما غځای کې یا ټوله ورځ مزل وکړو بیا ماسخوتن چې راشو مقه ځای کې چې کوم ځای نه روان شوي نو بیا په الله پاک ورځ راوستله دا په 11 انعام او د خوراک سکاک د پاره وي چې موږ خو تجارت کاروبار وغیرہ نه کو نو خوراک سکاک د پاره را تنظیم وکړه نو الله پاک ورلا تورنجبین دې ته عربی کې من نه وای من نو الله پاک په دغه راولېږل یعنی دا داسې د سهار وختي کې چې کم پرخه کېږي نو دغه د پرخې سره به الله پاک سپین خواږه د بعض مفسرینو لیکلی دي چې دا به د پیو نه زیات سپینو او د شاتو نه زیات به خواږه نو دوی به د پاڼو باندې به راپرېوتو د ونو په پاڼو باندې هغې نه به یې راغونډول او خوړل به نو یو خوراک والله الله دا ورکو او بل سلوا مړزانو ته وایي دا یا د مړز او د کمترې په یعنی د مرغۍ او د کمترې په مینس کې یو مرغۍ ده یو قسم مرغه دی چې نه د مرغۍ عمره ورکوټی دی نه د کمترې عمره غټ دی نو بعض مفسرینو د دوی نه مړزان اغوستي دي چې مړزان په دغه ځای کې اوس هم په دې زمانه کې دا د تبوک سره نږدې دی دا وادي سینا چې دا د تبوک سره نږدې دی نو په دې تبوک کې اوس هم خلکو په کروڑاو دغه ساتلی دي دا مړزان ساتلی دي او ډېر ارزان هلته کې خرڅېږي نو دا مړزان په الله پاک بیا ورله راولېږل او دوی ته بیا الله پاک وفرمایل چې ګورئ دا مړزان چې دي که نه او دا تورنجبین دا کم د حلوا شکل کې را سار کې په تاسو باندې را نازلېږي الله پاک را کوزوي درله د خوراک دپاره دا به تاسو ذخیره کوئ نه
الله پاک ورته کلو من طیبات ما رزقناکم دا کم رزق دا مړزانو دا او دا تورنجبین دا حلوا په شانته د سحر وختي کې چې کم خوراک د لزرا کوزوما نو دا به تاسو ذخیره کوئ نه دا به تاسو تازه خورئ چې اوس سار کم راغلی دي بس دغه راغون کې وی خورئ او دا مړزان به دومره ډیر رالل او د دې خوا کې به ناسو د دې خوا کې دی به صرف رانیول او هغه به سپینول ځان له به ورتول او خوړل به نو دی بیا لالچ شروع کو دی ذخیره اندوزی شروع کړه نو دا چې کم تورنجبین به دا د حلوا په شانته کم سحر کې به کم دغه را کوزیدل الله پاک به حلوا غونته کې نازلوله نو دایم ذخیره کول شروع کړل او دا مړزان چې دا به چې لس د دې به په لسو کار کېدل نو سل به راونیول او هغه به حلال کړل دا 90 به ځان له ذخیره کړ چې راسې نه که سبا را نشي نو بیا به ورته سبا پورې هغه الله خراب کړو نو بعضو مفسرین لیکلو وای دا د غوښې خرابېدل د بني اسرائیلو د زمانې نه شروع شوي که بني اسرائیلو ذخیره اندوزي نه کوله که نه الله به قیامت پورې دا غوښه نه خرابوله چې کله به د څاروي حلال کو او هغه غوښه به دې کېښوده که نه نو یو کاله پورې به هم دا نه خرابېده خو که د بني اسرائیلو دا ذخیره اندوزي نه وه شروع کړې نو بیا ورته الله پاک وایي کلو من طیبات ما رزقناکم زما دا پاکیزه او تازه خوراک کوئ ځان سره مه دغه کوئ نو دوی ذخیره اندوزي شروع کړه نو الله پاک ورته فرمایي وما ظلمونا دوی خو موږ له څه نقصان را نه کو دا خو په دې ذخیره اندوزۍ سره موږ له نقصان را نه کو ولکن کانوا انفسهم یظلمون یعنی په خپل ځان باندې ظلم وکړو چې د دې د ذخیره اندوزۍ د وجې نه الله پاک په دې باندې د من او سلوا بند کړه بیا به دې باندې هغه الله پاک نه راغو نو مخکې راتلونکي آیاتونو کې راځي بیا به دې موسی علیه السلام ته سوال وکړو چې الله پاک تو وایي چې اوس موږ له د زمیندارۍ څه تنظام وکړي من دا پیاز شو او مسور شو دا بادرنګ وغیره شو نو دغه به اوس موږ لا کوي نو لن نصبر على طعام واحد یعنی موږ په دغه یو خوراک باندې موږ په دې صبر نه کوو نو دغه واقعیا د پټوله په دې درې آیاتونو کې ان شاء الله اوس دغه وایو دا واقعیا مې ته ځکه وی اول چې په دې باندې تاسو ځان پوهه کوي واذ قلتم اذ دلته کې د اذ نه به مخکې اذكر محذوف روباسي اذكر تاسو یاد کوي اذكر تاسو یاد کوي اذ قلتم کله چې تاسو وی دا قلتم دا د صيغه جمع مذکر حاضر دا د فعل ماضی د جمع مذکر تاسو وی و اذ او هر کله چې قلتم تاسو وی یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نؤمن اے لن نصدق مونږ تصدیق نکو مونږ یقین نکو لکه یعنی لقولک ستاد خبر یقین نکو چې دا تورات مونږ له الله را کړی دی ٹھیک شو حتی تر دې پورې چې تر سو پورې چې نرى الله نرى دا نؤمن چې دا نؤمن دا د جمع متکلم صيغه د فعل مضارع جمع متکلم ٹھیک شو او په دې باندې دا لن ناصبه داخل شوی دی نو اصل کې دا نؤمنو دی نؤمنو خو د دې لن د وجه نه دا نؤمن شوی دی اخري حرف له فتحه ور کړی زمینه فتحه جوړه کړی دا نو لن نؤمن معنا دا مونږ هرگز یقین نکو مونږ هرگز یقین نه مونږ بالکل یقین نه کوو د دې لن معنی هرگز نه یعنی بالکل نه نو مونږ بالکل یقین نه کوو نؤمن معنی مونږ یقین کوو او لن نؤمن معنی مونږ بالکل یقین نه کوو مونږ بالکل یقین نه لک معنی ستا یعنی استاد لقولک استاد د قول استاد د خبره چې دا د الله کتاب دی مونږ په دې یقین نه کوو تر هغه وخت پورې حتی نر الله تر سو پورې چې مونږ په خپل الله پاک اونوینو ٹھیک شو چې موږ تر سو پورې الله پاک په خپل سترګو ولیدو نو جهرتن خکارا جهرتن ای عیانا خکارا په خپل سترګو چې الله پاک ولیدو او الله پاک راته وی چې دا زما کتاب دی دا تورات زما کتاب دی نو موږ په دې باندې بیا یقین کوو نو دا نرا دا د جمع متکلم صيغه ده جمع متکلم او د فعل مضارع جمع متکلم صيغه ده نرى الله مونږ ورته وګورو مونږ اون ګورو یعنی حتی نر الله تر سو پر چې مونږ اون ګورو جهرتن عیانا خکارا په خپل سترګو باندې نو دوی چې کله دا بیا ادبي وکړه موسی علیه السلام سره چې یاره مونږ خو ستا خبره نه منو او مونږ به په خپلو سترګو باندې الله وینو نو او الله به راته په خپله فرمایي چې دا زما کتاب دی دا تورات تاسو د موسی علیه السلام خبره ومنئ او په دې ایمان راوړئ نو بیا به مونږ ستا خبره منو نو د دې بې ادبۍ د وجې نه فاخذتکم اخذت دا فعل ماضی واحد مؤنث غائب صيغه ده ځکه چې دا الصاعقه ولا مؤنث ده اخره کې ګولتا ده نو د دې دا صاعقه فاعل له فاخذتكم نو تاسو اونی ولې الصاعقه تندر یعنی په تاسو باندې تندر راغې او تاسو زړونه اور څه اوښلیدل
ټیک شو نو بیا دی بیهوش مړ شو دی مړ شو او د موسی علیه السلام باره کې مخکې قرآن کې راځي چې دا تندر پرې راغی که نه په دې بني اسرائیلو باندې راغی نو هلته موسی علیه السلام فخر موسی صاعقه موسی علیه السلام هم بیهوشه شو راپرېوتو وانتم او حالانکه تاسو تنظرون قتل یو بل ته قتل چې کله باندې تندر الله راوغورځو کنه چې تاسو وی چې موږ الله پاک په خپل وینو او ستا خبره نه مونږ موسی علی السلام ته وی چې ستا خبره نه مونږ چې الله پاک په خپل وینو الله پاک راته وی چې دا زما کتاب دی نو بیا به موږ خبره اومنو دا تورات باندې بیا موږ یقین وکړو دا به موږ اومنو په دې به موږ ایمان راوړو او دا به موږ د الله کتاب اومنو په دې کې چې کوم احکامات دي په دې باندې به عمل وکړو نو د دې بیا د به د وجه نه په الله پاک چې کله را تندر راوستو کنه نو دوی ټول الله پاک مړه کړل نو یو به هلته کې راپرېوتو مړ کېدو به د نورو به ورته کتل نو بل به هلته راپرېوتو او یا کسانو ټول الله پاک مړه کړل نو یو بل ته به کتل وانتم تنظرون حالانکه تاسو به یو بل ته کتل وانتم او حالانکه هم تاسو تنظرون کتل به چې کم کم کس به راپرېوتو مړ کېدو به ثم بعثناكم ثم معنا بیا بعثنا دا فعل ماضی و جمع متکلم صيغه ده بعثنا یعنی احیینا بعثنا مونږ را ژوندي کړی کوم تاسو ثم بعثناکم یعنی ثم احییناکم بیا مونږ تاسو را ژوندي کوي من بعد موتکم ستاسو د مرګ نه پس مونږ تاسو را ژوندي کړی لعلکم تشکرون لعلکم دې دپاره چې تاسو تشکرون شکر وکړئ چې الله د مرګ نه واپس را ژوندي کړو تندر د وجې نه الله مړه کړو او واپس یې را ژوندي کړو ځکه یې را ژوندي کوي چې تاسو د الله شکر ادا کوئ نو دا په الله پاک بل یو انعام وکړو دا په لسم انعام چې الله پاک د مرګ پې راوستو او د مرګ نه پسې واپس را ژوندي کړه یو لسم انعام وظللنا چې دا سوري ته وایي مونږ سوری وکړو نو ظللنا دا د جمع متکلم صيغه ده د فعل ماضي وظللنا الله پاک فرمایي مونږ سوری وکړو علیکم مونږ په تاسو سوری وکړو الغمام د ورېځې سوری هم د باندې وکړو نور ډېر تیز و تاسو د ګرمۍ د وجې نه به ډېر تکلیف و درته نو ما در باندې سوری وکړو نو دا مې در باندې بل انعام وکړو یو لسم انعام شو او دولسم انعام وانزلنا او مونږ نازل کړل مونږ در کړل مونږ راښکته کړل علیکم په تاسو باندې مونږ تاسو له در کړل المن تورنجبین د حلوا په شانتې خوږ څیز به د حلوا په شان او مفسرینو لیکلي چې د پیو نه زیات په سپینو او د شاتو نه به زیات خوږ او سهار وختي کې به د پرخې سره به راپرېوتو په دې پاڼو باندې او د کاڼو د پاسه به پراته تاسو به صرف راغونډول او خوړل به نو المنه معنی ده تورنجبین دغه ته تورنجبین وایي نو دغه سپینه او د شاتو نه خوږه حلوا وه نو وانزلنا علیکم نو مونږ په تاسو را نازل کړل څه شی یعنی مونږ تاسو له در کړل سم در کړل المنه تورنجبین والسلوه او مړزان سلوه مړزانو ته وایي ټیک شو او مړزان هم درله در کړه نو ګورئ دا ظللنا علیکم الغمام دا یو لسم انعام وانزلنا علیکم المنه والسلوه دا دولسم انعام ټیک شو نو دی در چې کله الله پاک دا تورنجبین او مړزان ورکول نو الله پاک ورته اوس فرمایي کلو تاسو خورئ دا کلو دا د جمع متکلم د جمع د امر حاضر صيغه ده د جمع صيغه ده ټیک شو امر حاضر او د جمع صيغه ده الله پاک ورته کلو تاسو خورئ کلو چې یو سړی ته ته خورا نو هغه ته کل دوه ته کلا او ډیرو ته کلو معنا تاسو خورئ من طیبات د پاکیزه سيزون طیبات د طیباتون جمع ده طیبتون معنی ده یو پاکیزه سیز یو ښکلی پاک سیز او طیبات معنی ده پاکیزه سیزونه ما کم پاکیزه سیزونه چې رزقنا مونږ درکړه کوم تاسو له نو دا رزقنا دا د جمع متکلم صيغه ده رزقنا جمع متکلم صيغه ده د فعل ماضي نو کم سیزونه چې مونږ تاسو له درکړه دا پاکیزه یعنی دا من او سلوا دا د حلوا په شان خوږ سیزونه او دا مړزان نو دا طیبات دي پاکیزه خوراکونه دي د اسمان نه د الله راکوزئ نو ما رزقناکم هم دقه خورئ او ذخیراندوزي مه کوئ نو دوی ذخیراندوزي شروع کړه نو بیا ورته الله پاک فرمایي وما ظلمونا دا ظلمو چې دی که نه دا د فعل ماضي جمع مذکر غایب صيغه ده ظلمو هغوی ظلم وکړو ما ظلمو هغوی ظلم ونه کړو وما ظلمو او هغوی ظلم ونه کړو نه په موږ باندې یعنی هغوی موږ له څه نقصان را نه کړو
چې دا کم مړزان او دا تورنجبین به راجمع کول او ذخیره اندوزي کول د سبا او د بلې ورځې غمې کولو کنه نو الله پاک فرمایي دا موږ له نقصان را نه کو وما ظلمونه موږ له هغوی څه نقصان را نه کو یعنی موږ باندې څه ظلم نه کو ولکن کانوا انفسهم لیکن هغوی په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي هغوی په خپل ځانونو باندې دا ظلم کولو چې یاره دغه به کولو دا ذخیره اندوزي به کوله نو دغه وجه نه الله پاک په دې باندې هغه د مړزانو هغه خوراک او دا د حلوا غونته کې خوږ سیز خوراک تورنجبین دا په الله بند کړ د اسمانونو دروازې په الله بند کړي بیا الله پاک په مشقت کې واچول د شپې او د ورځې به مظلم کولو او الله پاک ورته فرمایل چې اوس ځان لا خوراک سکا کو زمیداریم کوي نو دا زمونږه هغه تفسیر ور سره ان شاء الله اوس مختصر لفظي ترجمه وایو نو وَإِذْ قُلْتُمْ او هر کله چې قلتم تاسو وی یا موسی اے موسی علیہ السلام دی بنی اسرائیل ته وی کله چې تاسو موسی علیہ السلام ته وی اے موسی علیہ السلام لن نؤمن یعنی لن نصدق مونږ بالکل تصدیق نکو بالکل یقین نکو هرگز یقین نکو لکه لقولک استاد خبره لکه ستا د دې خبره یقین مونږ نکو حتی تر دې پورې چې د کوم خبره وا چې موسی علیہ السلام ورته دا تورات د الله کتاب دی نو دوی ورته مونږ په دې تراغ وخت پورې یقین نکو حتی ترسو پورې چې نر الله مونږه الله جل جلاله نګورو جهرتن خکارا یعنی عیانا خکارا فاخذتكم نو تاسو اونې ولې الصاعقه تندر یعنی په تاسو تندر راغی او الله پاک ټول مړ کړی وانتم حالانکه هم تاسو تنظرون قتل چې تاسو مړ کېدای یو بل قتل ثم بعثناكم مونږ ژوند کړی بعثناكم یعنی احییناکم ثم بعثناكم یعنی احییناکم بیا مونږ تاسو ژوند کړی من بعد موتکم تاسو د مرګ نه پس ولعلکم دې لپاره چې تاسو تشکرون شکر وکړئ پدې واپس د مرګ نه پس پدې راځوندي کېدو باندې دام یو بل نعمتو پدې تاسو شکر وکړئ وظللنا او مونږ سورې وکړو علیکم پتا سو باندې الغمامه دورځي با ډیر زیات تیز نور نو مونږه پتا سو دا نور نه بچ کېدو لپاره سورې وکړو وانزلنا مونږ نازل کړل علیکم پتا سو المن ترنجبین د حلوا په شانتي خوږ سیز والسلوى او ملزان کلو نو تاسو خورئ من طیبات د پاکیزه سیزونو ما کم چې رزقناکم مونږ تاسو له درکړل مونږ چې کم پاکیزه خوراک درکړو نو دقه تازه خورئ د سبا ورځې غم مه کوئ د بلې ورځې لپاره مه ذخیره کوئ وما ظلمونا او هغوی په مونږ ظلم ونه کړو یعنی مونږ له هیڅ نقصان را نه کړو لیکن کانو هغوی وو انفسهم په خپلو ځانونو یظلمون ظلم کوونکي یعنی هغوی په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړو دا یظلمون دا د فعل مضارع جمع مذکر غایب صیغه ده یظلمو یظلمانی یظلمون معنی هغوی ظلم کوي نو کانو دلته مخکې نه لګېدلی دی نو هغوی به ظلم کولو ٹھیک شو جی نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي دا زموږ د نن ورځې درس او تاسو یو ځل ځان سره بیا هم واورئ او ځان سره هم لیکئ نو انشاءالله تاسو دا مکمل د قرآن ترجمه صحیح طریقې سره یاد شي راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام